इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सौमु ली व अना अज्ज़िउ बी व फी रिवायतिन व अना उज्ज़ा बी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि मालूमातिल्लका अल्फ अल्फ मर्रा। द अल्लाह रब्बुल इज्जत ډیر لوی کرم او احسان په مونږ او تاسو باندې وشو چې دې فتنو دور کې الله رب العزت د روجي او د تراو توفیق را نصیب کو. د الله رب العزت نعمتونه دا ډیر زیات دي او انسان دا نعمتونه شمارل نشي. زملګرو ته هم دا ټول نعمتونه تر هغې پورې بې ځایه دي تر څو پورې چې کار کوي، چې کله کار پرېږدي بیا انسان ته دغه نعمت پته لګي چې دا څومره قیمتي و. زمونږ څه ملګري دي لوی لاور کې ډاکټران دي، کشر روري میډیکل کې فسټ راغی نو مشر رور ورته ټلیفون وکړ چې مبارک شه ټول کالج یا یونیورسټۍ کې ته فسټ راغلی. چې څنګه دا خبره واورېده نو دماغ یې ودانګل. هغه وی مونږ له پنجره جوړه کړې ده نو روټۍ چې ورته کېدو تلکاري ورته کېدو نو اول لوی بول واړه بول پکې وکړي د هغې نه پسې خوري. دا الله پاک څومره لوی نعمت راکړی دی. یو مفتی سے ملاقات ته لړم، وی شفا اسپتال کې یو ځوان و 30-35 سال 2 رکعته نفل یې وکړو. وی ما ته تپوس وکړ ته مریض سره راغلی؟ وی زه په خپله مریض یم اوس په زمانه ژبه کټ کوي. او یو څو منټه پسې وی راوایستو او په اشاره یې ما ته وی چې ما نه ژبه کټ کړه. دا څومره لوی نعمت دی. بیا سترګې الله پاک څومره لوی نعمت راکړی دی. دا زیړ دی، دا شین دی، دا سور دی او تا ته به ګوري په هغې باندې به پوهېږي. کوڼ دی هغه ته ته ګورې ستا خولې ته ګوري، که ته خان دی هغه خان دی په دې نه پوهېږي چې ته څه ووایي. دا څومره لوی نعمتونه الله رب العزت مونږ او تاسو ته راکړي. او بیا د روژې دا نعمت د قرآن دا نعمت حدیث شریف کې راځي چې د ټولو اعمالو اجر او ثواب دا د فرشتو په علم کې دی، خو د روژې اجر او ثواب دا د فرشتو په علم کې نشته چې په دې باندې انسان ته زه څه ورکوم. یو حدیث شریف کې راځي الله رب العزت جهنم دروازې بندې کی، شیطانان وتړي او خپلو فرشتو ته وایي تاسو نور عبادت پرېږدئ، د روژهدار په دعا باندې آمین وایي. یو حدیث شریف کې راځي روژهدار ته الله رب العزت 2 خوشحالۍ ورکوي، یو د روژه ماتې په ټیم کې او یو چې کله دی د الله د ذات سره ملاقات کوي نو دته به بله خوشحالي هغه هلته میلاویږي. بل حدیث شریف مفهوم دی چې کله ماښام درستخان ولګي او دی روټۍ ته کیني او د بانک په انتظار دی، الله رب العزت د فرشتو نه تپوس کوي زما دا بنده وږی نه دی؟ فرشتي وایي یا الله وږی دی. تږی نه دی؟ یا الله تږی دی. دی روټۍ ولې نه خوري؟ اوبه ولې نه څښي؟ یا الله ستا د حکم په انتظار دی. الله رب العزت ارشاد فرمایي تاسو ګواه اوسئ په دې یو روژه ما د ټول ګناهونه معاف. بیا د قرآن کریم په ختم کې ودرېدل دا ځان له د انسان د تصور نه بار خبرې دي. رسول الله مبارک فرمایي من قرأ حرفا من کتاب الله
फलहु हसना वल हसनतु बिअश्रि अमसालिहा वला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हर्फुन बल अलिफुन हर्फुन व लामुन हर्फुन व मीमुन हर्फुन। पे यौ हर्फ बांधी लस नेकाई इंसान ता मिलावीगी ची दगा सी हुई। अब या रसूलुल्लाह मुबारक फरमाई वी अलिफ लाम मीम यौ हर्फ न दे बल्कि अलिफ जान ला हर्फ थे, लाम जान ला हर्फ थे, मीम जान ला हर्फ थे। नो सिर्फ अलिफ लाम मीम बांधी दी इंसान ता दीर्श नेकाई मिलावीगी। ब्या चे उसड़े मुस्की हुई और ब्या पर उजकी हुई चियो फर्ज पा अवया दर्जी दे और नफल अगर पर फर्ज बांधी अल्लाह रब्बुल इज्जत बदलई नो दी इंसान तब अल्लाह पाक सवर गई वो अल्लाह दी दी अगर कद्र कीमत जमंग उस्तासु पसड़ के सीवा की द मुसलमान सर द कुरान कदर निश्ते चे दा कुरान सुम्र पर ग्रान मंग उतास त मिलाव शवे दे। यो साहबी वही कोई जो वरकोट है उमा और ईमान मेरा वड़ो मदीनी मुनव्वरी ततले नशुमा कमलार ची मदीनी मुनव्वरी ततली वा सहर वक्ती बरहुआ तुम पागी पे इंतजारों चकल बसु काफिले द मदीनी मुनव्वरी द तरफ नराला नो मां बहुत मीनतों को चकता सुई ओ आयात या दो आयात अस दकड़ी नो अगमा तो हुआई नो ये अगई बमा ता अगवेल और मां बा अगयात को चकला मदीनी मुनव्वरी तरातलम न कुरान दी रही समा ता याद याद हुआ। उमर रजी अल्लाह तआला दखपल खूर और दखपल उखी चेवाल कोल और विने एस्ता नो ददी कुरान पे वजह बांधी इस्तेदा पदी वजह बांधी नन मुसलमान सर द कुरान अगर कदर निश्ते वरेरुणो दी सर सरा दा रोजी और दा तरावी और दा मुंजो और दस द जन्नत ततलो द पारा काफी दा नदी रसूलुल्लाह मुबारक को फरमायल मुफलिस भी नहीं साहबो हुआ चा सर जे खुराक नी कपड़ी नी द चाकूर नी रसूलुल्लाह मुबारक को फरमायल दगा इंसान मुफलिस न दे बल्कि आगा इंसान चे दुमरा रोजी और दुमरा तरावी और दुमरा खत्मुना और दुमरा ज़कातुना और दुमरा जिक्र और तिलावत सरबा दे राशि का अगद वो खुद पगर बांधी की दी नो अगबे बर्दाश्त न की वो चाहते बे तकलीफ और कड़ी चाप से बे खबरी कड़ी चाहते बे कंजल कड़ी द चाबे हक वाले द आगा गुनाउन बदत राशि और द दागा ने कहे बा अल तलड़ीशी या बाजे खलक बपाती शी चे अल्लाह जमुंगुम हक पाते रे अल्लाह रब्बुल इज्जत वही द दई दा गुनाउन पतवान दे वरवा चवी और बिया दगा इंसान जहन्नम तबजी दगा इंसान देर मुफलिस थे पदी वजह बांधी रसूलुल्लाह मुबारक को फरमायल कामिल मुसलमान आगा दे चे द आगद जिबिना और दागद लास न बल मुसलमान अगसी महफूज है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला फरमाई वो इमाम रसूलुल्लाह मुबारक सर तवाफ को रसूलुल्लाह मुबारक को फरमायल वे ए खाना काबी ताता अल्लाह रब्बुल इज्जत लुई शराफत दर करे रे ता अल्लाह तडीर ज्यादा ख्वाखई कोई बल सीज दे अगोरस्तान ज्यादा अल्लाह तख्वाखते विमा बांधी व्यक्त उधरेदल और जरा निजदीशुम गोगुने में अगर निजदू को वे रसूलुल्लाह मुबारक को फरमायल कि अगर द मुसलमान जान और माल और आबरूदी द मुसलमान जान माल और आबरूदी हदीस के राजी कि यो इंसान खाना काबर हुआ न की तो अल्लाह पागी दुमर न खफकी की सुमर चे इंसान द मुसलमान जरत नुकसान रसई पागी अल्लाह पाक खफकी और नन दाड़ू चा सर फिक्र निश्ते जैसे खबर कोमा पदी बांधी बदी बल तकलीफ रसी और ददी पे बुनियाद बा अल्लाह रब्बुल इज्जत जमाना खफशी बिया जमंग उस्तासु यवाज उस्तासु मसला न दा जमंग मसला न दा लकदा लाउड स्पीकर लगे दले रे
انو دا غیر چاپیر کورونو ولا خامخا شوق کوي چې واو دي دي کې به بیمارانی کنه بھائی سمو خیال لې هغه باندې خبرې وبدي لګي کنه بلګي انو که قیامت کې دوباره کې تپوس کیږي بیا بس جواب ورکو مسجد نبوي کې یو کس بیان کو او لوډ سپیکر خوونه هغه پتی زبان دی لګیاو عمر رضی الله تعالی راغې وی دا आवाज د خکته کا چې کوم خلک د تناسته دی ته आवाज رسوا که دوباره عالمه او بیا پتی ز لګیای نو دوره وته خو له پدی به بیا زستا خبر واله مسجد نبوي کې یو کس بیان کو आवाज لګتی زو عائشہ رضی اللہ عنہ اور پس سوال جواب کوي आवाज د خکته کا आवाज دی خکته کا اسنا پدی باندې نور ته تکلیف ورکی ورو مونږ پدی کې اخته یو زمونږړو پروانی پدی وجه باندې اسلام د موزه او د روجي او د زکات او د حج نوم نه دی بلکې حقوق الله سره حقوق العباد دي حقوق العباد دي رسول الله مبارک دی او بیل مازه د جنازې نه رستو شوی دی د زناکار د جنازې نه رستو شوی دی د غل د جنازې نه رستو شوی دی په یو صحابي باندې 2 درهم دي رسول الله مبارک تاسو کوي چې په قرض شته یو صحابي وی او چې زما په 2 درهم دي رسول الله مبارک فرمایل صلوا علی اخیکم تاسو د خپل رور باندې منځو کوي څه په منځو نکوما یو صحابي راغی ارایت ان قتلت فی سبیل الله صابرا مقبلا غیر مدبر اذا الله رسول کده الله د رضا په بنیاد زمخ کې روانم او جنگیګم شهید شما نو الله پاک په زما ټول ګناونه معاف کی رسول الله مبارک ته فرمایل وی آو چې کله هغه روان شو رسول الله مبارک ول आवाज ورک فلما ادبر ناداه فقال نعم الا الدين كذلك قال جبريل بدل ته واپس راشه الله رب العزت پستا ټول ګناونه معاف کی او قرض الله پاک نه معاف کوي اوس جبريل عليه السلام راغی او ماته ویلي څه کدا سړي حقوق العباد دي حقوق یو سړي به منظم کړی روزه به هم نيسلی زکات به هم ور کوي او دغه په پلار خپي نو دغه مستقبليږي سمو خیال دی روایتو کې راځي کده د حجر اسود مخې ته ولاړ دی او شپه د ليله القدر دا نو د دې انسان دعا نه قبليږي بل روایت کوي دا دوره منحوس دی چې د کوم مجلس کې ناس دی نو د وجه د ټول مجلس دعا نه قبليږي د ټول مجلس دعا نه قبليږي په دې وجه باندې د هر چا قدر کول هر چا ته د خپل ځان نه اوچت قتل نن د مسلمان د پر لوی عالمیه دادا چې هر چا د خپل ځان جبريل ښکاری بس که څه خبره کوي انو بس تاسو وایي ته ما پیژني زسوکې ما د غلو ډېرې سي هر څوک ته پیژني ته سي ستاسو حیثیت ته حیثیت خو به هغه سړي چې کم تقواداري کم پرهیزګاري کم د الله د ذات سره کامل تعلقي بني اسرائیل کې 2 کسانو یو بکله کله مسکو ایو ډیر مسګزارو چې مستقل به مسکو هغه بل ته وی راځه مسلا هغه ته چې تویلی ته زړه درځما انو دوه توی زمون پشان بونو هغه خپل منځونو ته خیال وي ته زمانه جنت ته لړشي ته زمانه چې کله وفات شو چا خوب ګوري دلوي الله سره سما مې وکړه وی دواړه الله رب عزت خپل مخې ته ودرولو وی دته وی دا مونږه تعالی کو کماله وی الله تعالی کو وی تاسو کې چې تاسو ته چې ته زمانه جنت ته لړشي ته مې دوزخ ته بوتله او دې مې جنت ته بوت دې مې فضائل صدقات کې واقعیا لیکلی دا وی یو کټ د مړی دریخ به نارینه ونیسلی وی او یو خپل زنانه نیسلی وا یو بزرګ وایي زه پاسې دم چې دا ډېر بد خلک دی او دی
تا سره مدد نه کوي هغه زنانه ته ما ویلي وی چې خلک ددنه کرکه کوي خلک ددنه کرکه کوي وی ولي وی دا زما ورور دی اجرا دی څه دی ما یې تاسو نه پیژنئ داسې دا اوسني نه دا اجرا دا خو ځان نه اجراګان جوړ کړي دي که نه اوس خو څه به ووایو نو بس ګران غوندې ژوند دی هسې نه چې تاسو خفه شئ پخوا به چې چا سره چیړل که نه نو هغه هلک په راپاسېدی ولي ما بنګړي اچولي دي وی به اوس به څه وایي اوس ویلی شي اوس خو بنګړي اچولي اوس به څه وایي بهرحال وی دا اجرا دی خلک ددنه کرکه کوي هغه بزرګ وایي ما په دفن کې مدد وکړو دې ته مې وایي ته سیټ ته شه ته زنانه یې وی چې کله رالم اوده شوم نو خوب کې مې ولیدو وی ما ته ډېرې دعاګانې وکړې چې الله دې په تا باندې رحم وکړي تا زما ډېر مدد وکړو وی ما چې الله پاک د سره څه معامله وکړه وی چې خپلې مخې ته یې ودرولم او ما ته یې وی چې ته ما پیدا کړې وې که دې خلکو پیدا کړې وي وی ما چې الله تا پیدا کړم وی دا تا نه دې کومو خلکو چې کرکه کوله نو هغه مې ټول جهنمیان وګرځول هغه مې ټول جهنمیان وګرځول په دې وجه باندې روز درخواست دا دی د هر مسلمان د زړه نه قدر کول چې د په زړه کې د ایمان لویه ملغلره پرته ده چې کله ته د انسان قدر کې من تواضع لله رفعه الله رسول الله مبارک فرمایي کوم انسان چې عاجزي وکړه نو رب کائنات په دې اوچت کی عزتونو والا څوک دی الله دی نو الله رب العزت په دا انسان اوچت کی او کله انسان د انسان قدر وکړو نن مسلمان د مسلمان قدر نه کوي زوی د پلار قدر نه کوي او چې نه کوي نو بیا دا د دنیا قانون دی چې دغه زوی به الله پاک علم لري چې د پلار بدل دی کلا عدل و انصاف پر کوئی حشر پہ موقوف نہیں زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے ایک واٹی کی یوزلی یوزوی پلار تنیخ شو انو ما اونی سما ہوتے میں دا پلار دے دے تنہ دنہ پیدائی وی دے دا سے خبری کئی دا سے خبری کئی مائی کا عرص کئی تا دا خپل پلار قدر نہ معلوم شریعت کې داری که ستا پلار بوت ته سجدي کوي او تا ته پته ده نو شریعت کې دا ده چې په اوږه باندې بوتلل او راوستل پتا لازم دي هغه پلار یې وفات شو یو څو میاشتې تېرې شوې کوڅه کې رامنډې والې چې رامنډې والې نو راغې ما نه یې لاس چاپېره کړ یاله بچ مې کا چې ما رستو کتل نو خپل زوی هغه پسې سوباړی راغسته ما ډېر خوند یې وکړو ډیر خوند دی کنه مال ته بیان کیږي ماته تا اوسو شرمولو مې اوري دا خو لا ما اوس شروع کړی دا لا ما اوس شروع کړی دا زوم چې بربند دی ودوم چې تا خپل پلار باندې گزار کو ماته یاد دی په دې وجه باندې د هر انسان د زړه قدر کول پلار سره محبت د زړه کول رسول الله مبارک فرمایي کاش چې زما مور د موس په حالت کې ما ته आवाज کړی او ما موس پرېښی وی او راغلی وی د خپلې مور خدمت مې کړی وی او بیا تللی وی یو صحابي وی اے د الله رسوله صلی الله علیه وسلم ما خپله مور حج له بوتله په اوږه مې ناسته وه مینا ته 4 کیلومیټره د هلته نه عرفات ته 12 کیلومیټره مازدیګر بیا په اوږه مې راوسته مزدلفې ته په سهار مې شیطان وویشته بیا ویښته کټ کړه قرباني وکړه طواف زیارت ته مې راوسته صفا مروه مې پې وکړه بیا مینا ته رالو درې واړه شیطانان په سبا په بله ورځ ای د الله رسوله ما د خپلې مور حق ادا کو رسول الله مبارک فرمایل وی چې تی یو طرف ته پایو ته اچولی وي او هغه طرف یې ستړی شه تی بل طرف ته کړي دوره حق تی هم نه دی ادا کړی دوره حق تی هم نه دی ادا کړی په دې وجه باندې ورونو الله رب العزت ډېرو اعمالو ته نه ګوري بلکې اخلاص ته ګوري چې زما دا بنده په کوم بنیاد لګیا دی امام ابو داود رحمت الله علیه یو ځلې کشته کې ته یو کس
تروشه وکړو اپرنجه وکړو هغه الحمدلله وی دا کشته ولدوی دا 1 درهم والا او ما د خواته بوزا چې هل دلته هغه ته يرحمک الله وی خلکو دوی دا تاسو کما کلی د دې لپاره د 1 درهم ورکو د شپې چې کله ود شو ټولي کشته والے او आवाज غیبی واوریدو چې امام ابو داود په 1 درهم باندې جنت وګټو په 1 درهم باندې جنت وګټو په دې وجه باندې رونو حقوق الله سره د حقوق العباد او خیال ساتل دا انتهایی ضروری رسول الله مبارک دنیا ته اعتقادات اخلاقیات عبادات معاملات او معاشرت دا 15 واړه سيزونه کامل راوړي دي کم انسان چې په دې باندې کامل ژوند تیری نو دا انسان کامل مسلمان دی او که په دې کې په یو کې هم کمی کوي نو دا انسان مسلمانو نه دی په دې وجه باندې دا سو شپې پاتې دي پته نه لګي بیا به رمضان کې مونږ او تاسو ژوند یو او یا بنیو خپل خلک اجري جمعتون په خستخ کاریدل په تیر شوی کالو او سکالو نشته دی په دې وجه باندې چې مونږ او تاسو په صدق باندې الله ته توبه وکاږو او دراتون کې ژوند ترتیب جوړ کو الله دې په دې باندې مونږ او تاسو له عمل توفیق را نصیب کړي بس مرګري ستړي جی او جی زه دې ته ګور مې زمانه زیات دي څنګه مو خاله ها جی بیا بناسي نو په دې وجه یو خبره دادا چې د خپلې بیبي سره ښه سلوک ساتل د خپلې بیبي سره ښه سلوک ساتل وی که کم سړی دا وی چې زما د خپل کور والا سره چری اختلاف ناراضي نو په یو خبره دی عمل وکي خبره توخه متصل بدرزي سمو خیال لې وام دتا وی چې کله خاون خزي ته یو خبره کوي نو دې دې په سوچو کې چې کدا خبره دا ما ته کوي نو زه په خوشالي کوم او که خفقېږم ان داغه نه پسته خبره کوي نو بیا به چېرې اختلاف راضي به کنه راضي چې سړی خزي ته وي تر سړی نور نه نو کاغه ته وي ته کو سړی زی نه سمو خیال لې مړی ته خو چا کولې نه نو کاغه ته وي تعالی او چا در کول نه نو داسې خبره د خپلې بیبي سره نه کول چې په خپل ماته سو کوي زبې خفقېږم نو زبل تاغه خبره هغه نه کومه په دې الله پاک خفقېږي رسول الله مبارک د خپلې بیبي سره د ژوند تیرولو ترتیب ښودلی دی د یوې بیبي حالات ته توام حضرت عائشه رضی الله عنها دا په ټولو کې کم عمره وه رسول الله مبارک په چې کور ته راغی دی به ګوډۍ لبولي نانځه کې ملګري به تلاړي رسول الله مبارک په ملګرو پسې سوال جواب کوي راشي عائشه سره لوبي وکړي سو کوي عائشه رضی الله عنها چې په وخت په کوم ځای به خلک یې خدا اړو کې باندې به خلک یې خدا نو رسول الله مبارک په هغه ځای خلک یې خدا چې په جام به په کوم ځای وبوس کړي نو رسول الله مبارک په هغه ځای څه کولو یو ځل د عائشه رضی الله عنها نمبر چې تاسو خوښم چې تاسو هم دا ترتیب کور کې کوئ نو بلی بیبي الوار راړه چې الوار راړه نو عائشه رضی الله عنها غوسه شوه چې نمبر زما دی او بلی بیبي الوار راړه هغه عائشه رضی الله عنها ته وی اخرى هغه لاله غوسه کیدا رسول الله مبارک ته فرمایي خلی پورې ولو مخه نو هغه بیبي ولګیدا نو د عائشه رضی الله عنها خلی پورې الوا او مخله اصل تاسو یو بل خلی پورې مخې ګورئ ان عائشه رضی الله عنها نورم غوسه شوا رسول الله مبارک هغه بل بیبي غي کیوں نه سلا عائشه رضی الله عنها ته راشه اوسته بدل والا اوسته بدل والا الوار والا دی خلی پورې مخه دا د خزي او د خاون خپل تعلقي ویږي عائشه رضی الله عنها یو ځلی رسول الله مبارک ته تاسو کو د رسول الله مبارک ته تاسو کو استا په ټوله دنیا کې د ټول نه زیات محبت د چا سره دی وی د حضرت عائشه سره
هغه شرمېدا وې دا الله رسول ما خو ځان باره کې تاسو نه کړی زمانہ علاوه ستا د ټول نه زیات محبت د چا سره دی وې د حضرت عائشې پلار ابو بکر صدیق سره موږ تاسو خپل بیبي ته نو مالو د پلان کای مور ته هغه د پلان کی پلار تا نو سبا محبت پیدا شي سبا محبت عائشہ رضی الله عنها سره رسول الله مبارک منډه والدا عائشہ رضی الله عنها مخ کې شو هغه आवाज کوي ایک نمبر ایک نمبر ایک نمبر سو وخت پس بیا رسول الله مبارک کوي اے عائشہ راځه منډه وو چې کله روان شو نو رسول الله مبارک ته مخ کې شو نو عائشہ رضی الله عنها کې ناستا او خفشوا او رسول الله مبارک راغی دوګې نه ونی صلی الله علیه وسلم وی عائشہ ولې خفکیږي مخ کې تا غټلې وا اوس ما غټله اوس برابر شو رسول الله مبارک کور کې دی عائشہ رضی الله عنها خبرې کوي په تیز आवाज لګیا دا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی راغی او داسې کوته پر خلدي و مت د پیغمبر مخې ته په تیز خبرې کوي رسول الله مبارک کوي نه ابو بکر نه څنګه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی وته نو رسول الله مبارک عائشہ رضی الله عنها ته وایي څنګه می ته بچ کړی څنګه می ته بچ کړی وای گئی او تاسو په دې څه پويږئ نازونه اداګانې خو سنم کله نا کله دا کله کله خیر دی خو عادت ما جوړاوه دا د ناز ژوند دی د ښځې او د خاوند مابین کې خو موږ او تاسو پیژنو نه چې ښځه څه ته وایي که ښځه لږه تیزه شي بار به کړی ووایي نو چې کور ته راشي او ټنډې پخ کړي نو دا خو ورځي نه چې ورته وایي ما خوړلې ده نو وایي بل څه هم پخ کړي که روزانه ټنډې نو سته بل سراړه پاخه به کي که نه سراړه پاخه به کي رسول الله مبارک چتا په خوراک کې غیب نه دی رایستی مولانا یاس رحمت الله علیه یو ځلې د چا میلمه شو هغه کور ته راغی زما خاص میلمه دی او ښکلي چای ولا پخه کا نو هغه زنانه په غلطۍ د چینۍ په ځای باندې مالګه واچوله نو چینی خلک لګا چای کې کړی را نو مالګه به سورا چولی نو چې کله هغه مالک راغی چای راوړه الیاس رحمت الله علیه ته پیاله ډک کړه او ځان ته پیاله ډک کړه نو حضرت چې دی ګوټو کړو هغه کې مالګه وا هغه په هغه بل پیاله لاس کې خود وی تعالی پخ کړي و کماله وینه چې تعالی پخ کړي وا وی ته بیا ولس کی نو هغه ټول چانه کې आवाज وسکو یو ململه تاسو پیاله راړی نو هغه چې هغه ټول اسکله څنګه به اسکله په دې بنیاد چې اسنه ویلړ شي او کور کې خپلې بیبي ته جګړه ونکي چې کله وی کور ته لاړ نو ډیر خوشاله و بیبي ته وی چای ډیر خپل پخړې وا او مالې پکې یو ګوټ را نکړه هغه وته دا سوکته وی دا زما ملګری دی وی دا چې هر سوکته الله پاک په ډیر لوی کار اخلي ډیر لوی کار اخلي په دې وجه باندې په خپل کور کې د محبت فضا قائمول اختلاف هم راشي رسول الله مبارک ورو د پاره بار وروته بیبي بورډ زنجیر واچو رسول الله مبارک چې فارغ شراغه وروکته ور باندې وستا جوړ دا ګومان دی چې نمبر زما وبلی بیبي سره لړ نو بیا تا نور بار سکول بیبي په کوم انداز جواب ورکړي رسول الله مبارک ته فرمایل زه پیغمبر مو پیغمبر خیانت نه کوي بیبي وته ور کولاو کو بس خبره ختم بیا ورته تاسو کې نه کړی تاسو وی اګه څنګه چې مونږ او تاسو نن سبا د سړو خوینم د خزو دي د ابتدا نظام سره تاریخ لیکلی تاسو مامور پسې داوی بیا د پلار پسې داوی وایي کنه په دې وجه باندې د خزې خپل مقام دی او د مور او پلارو غلی شوي په دې کې د مور او پلار قدر کوي په خوا به چې څوک د کور وطن مور سره به ملاو شو پلار سره دا غي به ته دعا وکړه وی الله دې ډکه جوړه راول الله دې مخې ته او چې خزینه تاسو کې هغه دعا کوي تروړه پرون ختمه شوی دا چې ګورم نن کیږي سبانا
غوړي خامخا ځان سره راواله. په دې وجه باندې درخواست دا دی چې موږ او تاسو د خپل مور او پلار سره محبت وي، د خپل بیبي سره محبت وي، د خپل بچو مخې ته د خپل بیبي سره داسې خبرې نه کول چې په هغه ماشومان باندې د هغه غلط اثر وګرځي. غلط اثر زه اکثر معنی راي کې بیان کې ملګرو کوم دلته وډاګانو ته قرآن مجید دی ویلې وایي چې زما جبه په ناړيږي چې کنزل کوي داسې د زړه د وی ختمه سبای کړی دا سبای کړی دا یو ځل چې کوم کنزلو کی ان دوباره هغه کنزل نه کوي. نه د الله کلام تکینو یو ټکی وایي په محبت باندې دا سوره ژوند دی چې دا موږ او تاسو په نفرتونو باندې تیرو، رور نه خپاو، تر نه خپاو، د خپل نه خپاو، د پردي نه خپا، بیا چې وفات شي انو بس بیا ورپسې هغه د دروغ هغه جړه د دروغ جړه ما به دا در کړی وو ما به دا در کړو نو چې هغه وخت ورکې اوس ولا ورکړه. په دې وجه باندې رونو بربند دنیا ته راغلیو او بربند بر دنیا نه زو دا مال د الله دې زمونږ پکې هیڅ هم نشتا، بطور امتحان الله پاک راکړي دي او ګوري چې زما دا بندا په دې کې کم ترتیب خپلای. په دې وجه باندې درخواست دا دی چې زمونږ د استادو په خپل کور کې ماحول هغه دینی وي او بیا زمونږ استادو دا بچیو بچي د الله د دین د حاصلولو لپاره موږ او تاسو وقف کو. بیا تاسو وګورئ چې الله رب العزت په کوم انداز باندې تاسو لا رزق درکړي او که چې د ډز جوس کېږي دا یاره خو به سړي چې زما زوی وي که چې د ډز جوس کېږي نو کم از کم دا یاره خو به نه که نه چې دا زما زوی دی ستا زوی په مدرسه کې دی الله به د هغه هم حفاظت کوي او د هغه په وجه به الله پاک ستا حفاظت کوي. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ رالو وی دې موږ سره کار نه کوي. رسول الله مبارک کو فرمایل وی دا تاسو له چې کوم رزق درکېږي نو دا هم د د وجه درکېږي نو خپل بچي به دیندار کو کنه او په خپل هم لږ وخت پاتې نو کم از کم تبلیغ کې لګوځي یو درې ورځې ولګوي چې د خپل ژوند ته پته ولګي. موږ اکثر مرګرو ته زوامه چې د چا اجرې ته لړ شي دا سره لپاره وي دا جی د غم خادای د پاره او که تاسو ته وکړي چې د مړي د غسل چل درځي د کفن چل درځي د کټ تو چتولو چل درځي کله چې مړی کې دې کومه دعا بوای مړی پسې ومبای خاره چې غرزه کومه دعا بوای بیا هیڅ چاته پته ني. په دې وجه باندې دا ژوند مسائل دي په کار داري چې مونږ او تاسو دا زده کو د خپل علماي کرامو سره لږ وخت فارغو د سره کینو په دې درسونو کې کینو نو الله پاک په زمونږ او تاسو دنیا آخرت خسته کوي. الله دې عمل توفیق را نصیب بس. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل وسلم على سيدنا محمد كما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة. یا الله زمون صغیرہ کبیرہ کارا پټ سهون قصدن لیلن نهرن ټول ګناونه معاف کړي. یا الله زمون په ګناونو د عفو کلم راکاږي ویل اوریدل دا ناس تخپل دربار کې قبول کړي دا تراوی دا ذکرونه دا تلاوتونه دا روزي په خپل دربار کې قبول کړي. کوم ملګری بیماری کورونو کې بیماری هسپتالونو کې دی یا الله شفا عاجله دائمه نصیب کړي. چا باندې قرضې دي یا الله توله بندوبس وکړي. چا اولاد نشته نارینه زنانه یا الله د خپل در ول ورکړي. چا اولاد د مور او پلار د سترګو یخوالي وګرځي زمون پیسې راتانو تحصیلونو هسپتالونو اوساتي خپل دین د لګولو توفیق را نصیب کړي. یا الله ایمان کامل منصیب کړي تراغر علی مرګ مراولي تر سوچ ته مونږ ناراضي شوی نه یا الله داسې راضي شي بیا چرې ناراضه مشي. یا الله مونږ ټول د بچو د غم نه محفوظ اوساتي زمون بیبيانې مور او پلارونه خويندې حیا پر د دنیا آخرت کې اوساتي. یا الله د پلیتو اوازونو مونږ محفوظ اوساتي مور او پلارونه خويندې وفات یا الله قبرونه منور کړي جمدی دی عمرونو کې برکت واچي. یا الله دا مرګري دومره په محبت باندې ناستو ستاده خبره واورېدا یا الله د دنیا او د آخرت خوشاله دوی ته ورکي. یا الله د دنیا او د آخرت خوشاله دوی ته ورکي. یا الله ته موږ ناراضي شي یا الله داسې راضي شي بیا چرې ناراضه مشي. صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا رحمت.